يذكر إلا أولو الألباب. الله رب العزت خصوصی کرم و مهربانی باندې د قران کریم شغف او د قران کریم شغل ملاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران مجید زدکون کو تا او د قران مجید خودون کو تا د خیریت لقب ورکړی دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کې بهترین خلق اسیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت چې ده هغه غوره امت او بهترین امت باغی غورو کی غورا بہترینوں کی بہترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران کریم استادان او د قران کریم طالبان ګرځولې دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته حکم هم کړو د تعلیم او د تعلم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہواری وا يعلمهم الكتاب قرآن کریم تعلیم او قرآن کریم خلق تخودل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہواری وا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاگردانو او دا غي شاگردانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تر دې وخت پورې د قران کریم د تعلیم او د تعلم ذمہواری پر خودل نه دا داغی تسلسل تر دې وخت پورې الحمدللہ جاری دی او جاری بوي. صحابه کرامو هغه د قران کریم تعلیم کړو، تابعین او تابع تابعین قرآن کریم هغه به خودلو خلقو ته هغه به قرآن کریم زدکاو. بیا دا غینا کتابونه جوړ شو، تفسیرونه وملیکل شو، صحابه کرام او اقوال راجم شو، تابعین او اقوال راجم شو، تابعین او اقوال راجم شو. دارنګي د نورو عالمانو مهنتونه وکړل د قران کریم د پوهې د پاره. اولنې معلم د انسانانو کې د قران کریم
آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم تعلیم کو او قرآن کریم خلق تو خود قولا او عملا نبی علیہ السلام قرآن کریم قولا مخود داغی عبارت مخو او چې کمزای ګرانو صحابه د نبی علیہ السلام نه تاسو مو کو چې لکه د دې څه مطلب دی بغیر د تاسو نوم نبی علیہ السلام هغه په قران مجید باندې پوهه کړل عملانهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمونس طریقه او خودلا د حج طریقه او خودلا کم آیات کریمه باندې څنګه عمل پکار دی هغه طریقه او خودلا قرآن کریم هغه واضح شو د نبی علیہ السلام په قول او په عمل د نبی علیہ السلام ذمہواری وا لتبین للناس ما نزل الیہم چته او تصاب بیان کی لتبین للناس ما نزل الیہم صاف صاف بیان او وضاحت داغیتو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی صفا وضاحت کو او په اخره کې او فرمایل الا هل بلغت صحابه کرامو جواب ورکو وی بلغت و ادیت و نصحت تش رسول ندی بلکہ در رسول و حق دی ادا کو او نصیحت او خیرخواهی دی وکړه صرف د خپل وګونه د بوج نه دی ارتاو کړي یګنی یو سړی بیانو کی او کيره منی کنه مانی خو ما علینا الا البلاغ نه आवाज رسول نو بلکې رسول دی ومکړل د رسول حق دی ادا کو او خیر خواهی دی وکړه بلغت و ادیت و نصحت او دا وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله رب العزت پزړه کې اچولې چې کوم وضاحت او اجتهاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دایمی پاتې کول مقصود نو نو پاغي به تنبیه رااله یو خبره به او هغه به دایمی پاتې کول مقصود نو چې دا د قانون نشي وقتی طور صحیح بوا و دایمی پاتې کېدل مقصود نو پاغي باندې با د بارنه تنبیه رااله چې دا بیا د پاره نه د مناسب
لکه اسارای بدر کې چې وا چې کوم وضاحت کړو نو هغه د الله خوخو او الله ول زړه کې اچاوله ذکر او فرمایل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان هو الا وحي يوحى کوم وضاحت د قران کیږي دا د الله رب العزت د طرف نه وحی وا دا الله رب العزت د طرف نه وحی وا ان هو الا وحی یوحى آغا وضاحت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران کریم اعجاز چې هغه د محفوظي هغه د احادیث په شکل باندې محفوظ پاتې شو زمونږ استاد سومینس کی هغه موجود وی بیا وروسته عالمانو میں دا احکام او انداز راواغست چاوه عربیت تا قتل دا نحوی انداز راواغست چا قصص راواغستل تاریخی انداز باندې تحقیقات وکړل مختلفو طریقو سره د قران کریم وضاحتونه وشو تفسیرونه ولیکل شو تر دې پورې چې هندستان کې د شاه ولی الله رحمه الله تعالی دور راغی د شاه ولی الله رحمه الله تعالی دور هغه یو ناشنا دورو هغه د اسلام مختصر چړاو هم لیدلو او بیا یې اوتارو مولیدو داغه اسباب یې مولیدل مخکینو مفسرینو او د شاه ولی الله رحمه الله تعالی فرقو مخکینو مفسرینو په دور کې قران کریم حاکمو او حکومت د اسلامو نو هغه ته د زنو مسلو ضرورت نه راته زنو خبرو ته بس هغه و وختي طور چې څه کمه او بس هغه به د قران کریم پرانا کې خلکو ته بیان کو ناجزوی طور خدمتونه وو لکه د چا په دور کې معتزله نو هغه قران کریم کاته هغه بعد معتزله رد کو
معتزله او تردید وکاو د چا په دور کې جبریو نو هغه به قران کریم کاته هغه به د جبریو رد کو انداز د قران کریم داو جبریو ته ډیره توجه کوله او پایاتونو کې به هغه طرف ته توجه ډیره وا چې کوم دور کې کومه فتنه وا په هغه دور کې مفسر هغه طرف ته توجه کړی دا او دا هغه خلکو دا هغه گمراهو اصلاح کړی دا دا گمراهو اصلاح به کولا د شاه ولی الله رحمه الله تعالی دا ورداسو چې په هغه وخت کې اسلام د حاکمیت د سټیج نه راکوز کړي شو چلاول شو مهنتونه شروع مقابل سازشونه کول او د اسلام حکومت ختم شو ویاولوی سازش باندې او په یو وګت پلان باندې شاه ولی الله رحمه الله ابتدایي وخت کې د اسلام غلبه لیدلې و او رستنی وخت کې د اسلام را کوزیدلو مولیدل د دې چې کوم اسباب او نذیرک سړیو هغه اسباب ته هم سوچ کړو اسباب ته هم سوچ کړو نو قران کریم وکړه او قران کریم مطالعه وکړه او قران کریم پیش کو په شکل د دستور حیات باندې چې قران کریم د ژوند یو نظام دی او د ژوند یو دستور دی نو د نظام حیات په شکل باندې هغه چې کمندنو قران کریم وروړاندې کو او دا ښکارا کړل چې اسلام حاکمیت لراغله اسلام محکومیت لنه راغله او مسلمان به حاکمی مسلمان به محکوم نوی مسلمان به حاکمی مسلمان به محکوم نوی او دا غي آئین او نظام او قرآن کریمی نو هغه د قران کریم نه فکری اصلاحی انقلابی کتاب په شکل پیش کو چې دا سوچ او فکر بدلون کی کتاب دی او دا اصلاحی کتاب دی د فرد او د اجتماع د سوسایټي اصلاح کی او دا په عالم کې انقلاب راولي په عالم کې انقلاب راولي
او دا ویل چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. عبرت چې ده نو دا د الفاظ لده خصوصیت د واقع له اعتبار نشتا. یعنی یو آیات کریمه یو خاصه موقع باندې راغله او داغه شان نزولو او دا واقعا د آیات کریمه په واقع پورې خاص نه ده، واقع پورې خاص نه ده، بلکې موږ به عام الفاظ ته ګورو. یوه دا خبره ځان لمخې تکړه او دویم دوران د حکم ما دوران العلت، چې حکم چې ده دا دائر مع العلت وی، بچه کم دا علت راشي هغه ځای به حکم مرتب کیږي، هغه ځای به حکم مرتب کیږي. د یو واقع نه جماعت جوړ کو، د یو شخص نه یو قوم چې کمدنو جوړ کو، چې قران کریم یو واقع ذکر کړی و او شاه صاحب داونو ویل چې دا یو جزئی واقعه ده، بلکې دا غینه شاه صاحب قاعده جوړ کړه. قران کریم یو شخص ذکر کړو، یو شخص ذکر کړو، نو هغه په شخص باندې پرې نه خاودو، بلکې دا غینه یو قوم جوړ کو او یو جماعت ته نه جوړ کو، چې دا یو قوم حالت بیانای. لکه وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. نو دا یوازې بلام ابن باعور نه ده، بلکې دینه مراد یو قوم ده، یو جماعت ته نه مراد ده. داغین شاه صاحب رحم الله اسباب راوی استل، احکامات تراوی استل، باغی اغا محنتو کو قرآن کریم ذکر کو، قرآن کریم اخکارہ کو، ویو فکری اصلاحی انقلابی قانون باندے، چدا یو فکری اصلاحی او انقلابی پروگرام دے. فرد اجتماع د اصلاح او خودلا چې یو یو تن اصلاح څنګه کوي، هغه ته تهذیب الاخلاق وي. تهذیب الاخلاق وي. بیاوی خاندان یوځای شي، خاندان یوځای شي، د خاندان اصلاح څنګه کیږي، هغه ته تدبیر المنزل وي. بیاوی ګڼ خاندانونه یوځای کیږي، ګڼ خاندانونه یوځای شي، داغه نه یو خار جوړ شي، د خار اصلاح څنګه کیږي، هغه ته تمدن وی، شهریت، سیاست المدن، سیاست المدن وتوی. بیا داغه نارستو
دا عالمی انقلاب داغی قدم او گام ذکر کو چې ګڼ خارونه او ملکونه یوځای شي دای به یو پروګرام څنګه وي پسند طریقې باندې باندې ژوند تیري چې یو قانوني یو خلیفہی یو بادشاہي دا ټول اصول قران کریم کې بیان کړل قران کریم کې بیان کړل د فرد اصلاح او د اجتماع اصلاح یو فرد بسنګ سميږي او یو جماعت او ډله خاندان او خاندانونه د دې اصلاح بسنګ کوي د عروج او د زوال قومونه ترقی په سبا باندې کوي د عروج اسباب ښکارا کړل او د زوال اسباب ښکارا کړل چې راړتاویږي نو په سبا باندې راړتاویږي بیزت کیږي نو د بیزتای اسباب سو نو شاه صاحب قران کریم آغا په یو نظام حیات دستور حیات داغي په شکل کې پیش کو قران فقه او سنت هغه داغي خادمانو ګرځول چې سنت هم داغي خدمت کړي دي او فقه د قران قانوني شکل وي چې دا د قران کریم یو قانوني شکل لري اجماع د نیکانو خلقو اتفاق وي چې هغه په دې اتفاق کې چې د آیات کریمه مطلب دا دی هغه د قران خدمتګار او اجماع د قران خدمت کاو په داسې اندازې قران کریم وړاندې کو دا په هندستان کې شاه ولی الله رحمه الله تعالی داغي بنیاد کې خودو باغی کې هغه فتح الخبیر الفوز الکبیر تاویل الاحادیث او دارنګي فتح الرحمن او د قواعد حجت الله البالغه اغا غولیکل اغا دا سولیکل انداز ولا د قران کریم د پاره قواعد بیان کړل د قران کریم احکامات لای عقلی حکم اغا ولهم بیان کړل رب آغا ذات توئی چې د مربوب د ضرورت په خېدلو نمخ کې داغه د ضرورت د پورا کولو بندوبستو کی رب چې دی نو آغا هستای توئی او آغا ذات توئی چې د چا تربیت کوي مربوبو نو داغه ضرورت د پیخېدلو نامخ کې لا ضرورت داغنی پیښ شوه داغه ضرورت د پیخېدلو نامخ کې داغه ضرورت د پورا کولو بندوبست کړی وي د ضرورت د پیخېدو بندوبست کړی وي پورا کېدلو الله رب العزت تا علمو
چې په اسلام باندې با یورپی حمله کیږي هغه با د عقلانیت حمله وی د عقلانیت حمله بوي کتا غي ته د قران نحوی ترکیب وکي د قران صرفي ترکیب وکي او قران فقہی انداز بیان کی په هغه باندې ته د هغه حمله مخنیوي نشي کولای هغه ته قران په فطری انداز پیش کړي په داسې انداز به وتخکارا کوي چې دا غي په خپل مطمئن شي چې عمدا سے پکار وا چې د انسان تقاضا د انسان د فطرت او د انسان د مزاج تقاضا دا چې عمدا دی ولا ور کړی شي